الله الرحمن الرحیم. څومره زمونږ چې کوري کچېرې وشو په ډسټرک هنګو کې کافي مسلې په دې فورم باندې مشرانو کشرانو را مخکې کړې او په هغې کې که ډېرې نه وي نو څه نه څه مسلې حل شوي به وي. توره وړۍ چې د منسټر صاحب خپله علاقه ده او د هغوی پې ښه کافي فوکس هم دی، کافي کارونه یې کړي هم دي، کافي کارونه روان هم دي. څه به ستاسو مخې ته ایستله، څه تاسو ته پته نشته، په هغې باندې به زما نه بعد هغې پوره په ډیټیل کې خبرې وکړي. یو کس دلته خبره وکړه چې د دوابې او کاربوغې دا مسله ده چېرې دا زر نه زر حل شي دا ډیمارکیشن. تاسو دوابې سره تعلق ساتئ؟ جی جی. اول خو به زه تا ته دا ووایم د منسټر صاحب یو سکیم کړی دی دغه ځای دپاره او د کافي ټایم نه پروت دی او پیسې هم ورته راغلي دي. دلته یو سبزي منډۍ ده او د فروټ یو منډۍ ده، پیسې پرتې دي خو دلته څوک نشته چې ځای ورکړي او موږ په هغې باندې کار وکړو. ټیک ده؟ که تاسو موږ ته د هغې دپاره ځای راکئ نو دا کم رش چې تاسو پرې نریاب دېخوا دې روډ باندې نه یا ستاسو پرې دوابه کې دی نو هغه به یو سایډ ته کومه زه که ځای دې راکړه نو زه به تا ته یقین ساته چې په 2-3 هفتو کې دننه تا ته به هر یو څیز برابري. ټیک شو؟ د دې نه علاوه انکروچمنټس دي د دوابې هغه به موږ ګورو انشاءالله لرې کوي. په دې لاره راتلو ما ډي پي او صاحب ته ووایم چې یار دا انکروچمنټس راغلي بار خو دا ستنې د ټلیفون والا دي او د بجلۍ والا دومره غلط ځای کې دغه شوي دي فکس شوي دي چې دغه خلک ټول راځي نو همدغې شاته پناه دي نو بازارونه یې را ډېر تنګ کړي دي موږ ته. نو ګورو چې په څه طریقه باندې هغه وروستو کیدی شي یا د دې روډ چې کوم پیمایش دی دغه هغه موږ ګورو نو چې څومره کولاویدی شي موږ سره د هغې په ریکارډ باندې نو انشاءالله د هغې مطابق کار پې کوو. بل لا روډ چې کوم دی سی این ډبلیو والا د دې دا شولډرې دي د دې به دا وګورئ فورا. ټیک شو؟ تاسو سره په دې سکیم کې د دې څه پروویژن وي نو هغه فورا په دې باندې سټارټ والی چې دا شولډرز وغیره دې ته وکړئ. دې نه علاوه یو بله خبره ده د وړو والا نن سبا چې د وس پورې ونه هر یو مطلب دا دی موږ ته هم دومره دغه نه راته اواز نه راته د عوام نه خو اوس داسې لږ شان دی د کنټرول نه زیات شو او ډیمانډ یې زیات دی. صوبایي حکومت نه کوټه چې کوم دغه سیوا شوې ده خو سپلای لاره رسېدلې نه ده چې هغه څنګه راورسي نو بیا به دا کوټه انشاءالله لږه نوره سیوا شي. ما پرون څومره چې د الیکټډ کسانو ممبرز وو او سبا موږ په دغه کې پروګرام دی پټل کې چې هلته به هم څومره د نمایندګان دي دا به ټول راځي. پرون هم یو سیشن زمونږ شوی څومره چې ډیلران دي تاسو دا مه وایئ چېرې تاسو را ټول څیزونه دغه ته ورکړو ډیلرانو ته ورکړو. د دې خپله یو پالیسي موږ ته دغه نه راځي سیکټري فوډ او دغه نه نو د هغې مطابق موږ روان یو خو موږ ته پکې څه نه څه ځای چې هغې مطابق موږ خلکو ته ایډجسټمنټ وکړو. دې بازار کې چې موږ کومو خلکو ته کوټه ورکړې ده نو هغه هم دې دپاره ورکړې ده دوکاندارانو ته چې چونکې بازار ته خو د ډېرو خلکو تګ راتګي ټیک شوه نو چې هلته کم از کم هغوی ته موقع میلاویږي او د هغه ځای نه څه نه څه حصه په روزانه اوچتوي. دویم ما پرون خپل ای ډي سي ته ووې ما چې په هنګو کې تحصیل کې په دوابه کې او په نغه کې تل کې یو ډیلر چې کوم دی د هغه کوټه به صرف او صرف د زنانو دپاره مخصوصه کې چې هغې هغه به سړو باندې نه خرڅوي ځکه چې زنانه په قطار کې د سړو سره نشي ودرېدلی نو د هغې دپاره به ځان له یو بله خبره پکې راله سره شاملات او د ځمکو په هنګو کې بلکې په ډېرو ضلعو کې شاملات دا مسلې روانې دي. منسټر صاحب هم ناست دی ما صوبایي حکومت ته وکړه چې دا یو ریکویسټ لېږلی اس ایم بي آر ته چې د شاملات دپاره خپل یو ایکټ او د ریسټیډ لینډ دپاره خپل یو ایکټ هغه پکار دی چې د دې مطابق
ځکه چې سیزونه تللي د سپریم کورټه پورې خو شته، خو یو کلیر قانون په کار دی چې د هغې مطابق د خلکو دا فیصلې په دې باندې وشي. ډېر شاملات داسې دي چې په هغې کې جدول قایم نه دی، نو د هغې دپاره ترتیب دا دی چې میجارټي تقریبا 70% نمایندګان یا ملکانان یا کم دغه دي، هغې به خپل یو درخواست وکړي چې یاره تاسو زموږ را دغه وکړئ، نو هغه به بیا د ټولو یو مشورې او یو دغه سره کېږي چې د چا کم حقوق وغیره دي چې هغه متاثره نه شي. نو که ستاسو د طرف نه همدغسې راځي موږ ته کوم چې قانوني طور باندې موږ کولی شو هغه راکوئ، نو انشاءالله موږ به ستاسو چې کوم حقوق دي هغې دپاره ناست چې ستاسو ته درته میلاو شي. توره وړۍ ده یا دې سره توره وټۍ یا کومې نورې علاقې دي، د دې دپاره د وړو چې کومه کوټه ده نو انشاءالله هغه به موږ د رادي ګذر ده کوم چې موبایل لګه دي په هغې کې به باقاعده درته دغه کوو کیسه کوو. موږ کوم چې موږ یو روټین کې روان وو، نو اوس د هغې نه علاوه ما ته د شپې اکثر ډیلیټ کله نه کله میسج راشي د یو ځای نه بل ځای زه څوک پېژنم نه، خو بس بیا کوم چې ما سره افسران دي هغې ته یې فارورډ کړم چې یار دا وګورئ او د دوی سره مطلب دا دی که د کس سره خبرې مو وکړه او د دوی چې څه دا ډیمانډ دی که د وړو دی که هر څه، نو ډېرو خلکو ته موږ دغه کړي دي ورکړي دي ورته، او انشاءالله دا سلسله چې کوم ده نو دا به زمونږ همدغسې روانوي. د زما دوابک یو کلي کچېرې وه، دا ویډیو که نه کړې نو ښه به